بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، خصوصا شیخ صاحب مبارک، زما ستا چې کوم د مناظرې په کومه مسله باندې د انعقاد خبره شوې ده، الحمدلله تاسو هم حاضر شو، موږ هم حاضر یو، بحث به پرې کوو انشاءالله ښه په اعتدال سره او د احقاق حق په نیت باندې. دویم نمبر خبره دا ده، د شیخ صاحب مدعا چې کومه ماته په وایس باندې ویلې وه، ما سره موجود ده، هغې دا ذکر کړی وه چې د احنافو مونځ د جنازې د قرآن او د حدیث خلاف دی. نو په دې کې مدعا کې دوه جزونه دي، یو جز خو دا چې د قرآن خلاف ده، دویم دا چې د احادیثو خلاف ده. نو په دې کې د قرآن کریم داسې یو آیات یې پیش نه کړ چې هغه کې لیکلي چې دا مونځ د دې یو سیټ دی یا داسې تشریح هم نشته دی قرآن کریم کې. زه به حوالې پیش کړم انشاءالله الرحمن. د قرآن کریم د سورت توبه په دغه آیات کې، سورت توبه معارف القرآن 434 نمبر صفحه کې فرمائی احادیث صحیحہ سے بے اتفاق امت ثابت ہے کہ یہ آیات عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کے موت اور اس پر نماز جنازہ کے متعلق نازل ہوئی، اور صحیحین کی روایت سے ثابت ہے کہ اس کے جنازہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی. دا کومې خبره چې دی وکړه دی خو مثلا ماته دا ویلې وه چې زه به هغه خبرې ښیم چې ستاسو جنازه د قرآن د حدیث خلاف ده. نو اول الاهلت کې نمبر د قرآن کریم د سر سند ذکر نه کو، او د قرآن کریم دغه آیات دی ما وړاندې کو چې په دې کې نبی کریم علیه السلام د جنازې ذکر شته چې په منافق باندې جنازه کړې، د هغې نه وروسته منع شوی دی، بعد النهي دا رانازل شوی دی چې دا تاسو بیا مه کوئ. بله خبره دا ده، شیخ صاحب مبارک ستاسو په دې دعوه کې په مخکینۍ دعوه چې کومه وه، نو هغې کې نه حکم منطقي و نه پکې حکم شرعي و. نو په دې کې خو زه ماشاءالله دې ځله حکم منطقي لګولی دی چې د قرآن او د حدیثو خلاف دی، خو حکم شرعي پکې بیا هم نشته، ځکه چې کومه مدعا کې حکم شرعي نه نو دا خو دعوه شرعي نه شوله، ځکه دعوه قضیة مشتملة علی الحکم. نو یو تاسو د دې تعین وکړئ چې یو سړی دی دا کم طریقه باندې منګ احناف مونځ کوو، تاسو د قرآن د حدیث خلاف ده، په دې باندې تاسو حکم ولګوئ چې موږ بدعت کوو، موږ هسې ګناه کوو، شرک کوو. دویم نمبر اهمه نکته به ورسره دا شیخ صاحب یاد ساتئ چې تاسو هر حکم لګوئ نو ادله به د حکم موافق وایي، که حکم قطعي و ادله به قطعي ذکر کوئ، که حکم ظني نو ادله به ظني ذکر کوئ. عمومي داسې وشي چې هلته کې حکم قطعي وشي، بدعت او د شرک خبرې شوې، بیا چې کوم دی هغه حدیث پیش کېږي چې خبر واحدی یا د علماء تاییداتی شواهدی، نو هغه به کار آمد نه راغلی. بله شیخ صاحب مبارک تاسو په دې وایس کې ماته ویلي مدعا ستاسو دا چې د احنافو دا جنازه دا د قرآن او د حدیث خلاف ده ټول په ټوله، نو تاسو د ایجابي کلي رفع کوئ. د دې به راته ووایي چې تاسو رفع د ایجابي کلي کوئ په ضمن د سلبي کلي کې کوئ او که د سلبي جزي کې کوئ، ځکه چې اوس ماته پته نه لګېږي چې تاسو ټوله مدعا زید ولال دی، ټول انسانان راغلي دي، دا ټوله جنازه سیټ د موجبه کلیه ده، خو اوس که زه داسې ووایم چې دا د احنافو جنازه سیټ نه ده، ټوله سیټ نه ده، نو د دې یو مطلب دا دی چې رفع د ایجابي کلي وشي نو سلبي کلي چې بیخي سیټ نه ده. دویم دا مطلب چې ټوله نه ده، بعضې پکې سیټ ده او بعضې غلطه ده. د دې تعین به درنه ځکه غواړم چې بیا به زه په هغه باندې ادله هم پیش کوم انشاءالله الرحمن. زه سائل یم، زه مدعا علیه یم، خو زما یاد ساتئ ګوره زه معارض یم، معارضه بالقلب بم کوم، معارضه بالمثل بم کوم، معارضه بالغیر بم کوم، درې واړو زه قایل راغلی یم، جایز دا به ما دپاره جایز وي. نو زه من وجې به انشاءالله الرحمن مدعي هم یم او مدعا علیه هم یم. نو زه به هم په خپله چې تاسو وایئ د احنافو دا مدعا د قرآن د حدیث خلاف ده، نو زه به تاسو ته ښیم چې زمونږ د احادیثو نه ثابت ده، زمونږ د فقهاو د کتابونو نه ثابت ده، د مشرانو د کتابونو نه ثابت ده انشاءالله الرحمن. بله خبره شیخ صاحب مبارک تاسو دا به هم یاد ساتئ چې دا سورة الفاتحه تاسو د سره نه شروع وکړله، مثال په طور باندې خو دا اعتراض لا پرېږدم، تاسو وایئ چې په بوټانو کې دغه مسله بس پریز باندې څه متفقه ګرځوم، که صفا چپړې وي صفا بوټانو څوک یې پکې کوي، ودې کې موږ څه ممانعت نه کوو، خو که ګندۍ او نجس یو څوک یې په هغه کې کوي نو د هغې موږ قایل نه یستو راغلي.